تا د حدیث علم حاصل کړو اوس لاړ شه صوفي کرامو ته ورشه د هغې په مجلس کې کښېنه د صوفي علوم حاصل کړه زوی ورته عرض کړي پلاره حدیث مې ولوستل قرآن مې زده کړ په تفسیر او معنا پوهېږم دا حدیث علم مجموعه را سره ده صوفي کرامو ته څه ضرورت دی امام احمد بن حنبل ورته فرمایي بچیه صوفي کرامو ته ورشه صوفیو سره په دغه علم باندې د عمل لاره ده چې کوم دی د ما نه زده کړی نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر زنده‌باد علماء تصوف زنده‌باد علماء طریقت عرض مې دا کو چې د مشایخو سره انسلاک د دوی سره ارتباط د دوی په حلقاتو د تصوف کې ناسته دا محمود ده څومره چې زموږ علما د دیوبند حضرات اکابر تېر شوي دا ټول په حلقه د بیعت د حضرت مولانا حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمت الله علیه کې شاملو دا پیران کبارو د دوی مریدانو د دوی په صحبتونو کې حالاتو د دې نه به انکار نه کوئ او یو وړوکی عرض مې دا دی طالبه کرامو کتابونه تصوف ځان ته پیدا کړئ کتابونه تصوف امام ابو طالب مکی یو کتاب لیکلی علم القلوب ورته وایي د نن نه 1102 کاله مخکې اوس مې د مکتبې نه ځان سره اخیستی او په ګاډۍ کې مطالعه کو دا علم القلوب پیدا کړئ هسې نه چېرته وابي ونه وایي چې دا علم تصوف دا علم محدث دی دا بدعت دی د نن نه 1102 کاله مخکې تعلیف د امام ابو طالب مکی رحمه الله علم القلوب دې دا پیدا کړي یا رساله قشیریه د امام ابو القاسم صاحب سند دی په علم حدیث کې دا کتاب پیدا کړي تصوف کتاب دی یا 200 کاله وړاندې د علامه سراج طوسی اللمع فی تاریخ التصوف الاسلامي دا کتاب پیدا کړي یا د امام غزالی المنقذ من الضلال دا کتاب پیدا کړي یا د امام رباني 1500 کاله وړاندې مکتوبات طیبه پیدا کړي معارف لدنیا پیدا کړي مبدا و معاد پیدا کړي عرض مې دا و چې تصوف دا قرآن په نهاد د ثوابونو کتاب نه دی پنځم اهم مقصد د قرآن دا قرآن نه یو نظام اسلامي یو حکومت اسلامي جوړول او دا په اسلامي جوامعو باندې حاکمول دا عظیم مقصد د قرآن دی ستاسو د مدارسو د دې کاوش د دې زحمت نتیجه دا ده چې دا قرآن حاکم وګرځي زمونږ مقصد دا دی چې دا د الله قانون دی دا په دې جامعه باندې مسلط شي زه تاسو نه تپوس کوم زمونږ په جامعه کې دا د فریاد دی وایي ولې خلک پکې غلا کوي زاني پکې زنا کوي شرابخور پکې شراب خوري قاتل پکې قتل کوي هره ورځ قتلونه دي رشوتخور پکې رشوت خوري بالاخره دا دومره فریاد دا دومره فساد دا په څه وجه دی علت واحده دا دی چې قرآن په دې مملکت باندې حاکم نه دی قرآن په دې مملکت باندې حاکم کا تضمین در کوم زه به مجرمم که بیا په دې وطن کې غل پیدا شو قرآن حاکم کا بیا به رشوت په دې وطن کې نه قرآن حاکم کا بیا به جګړې او جنګ په دې وطن کې نه قرآن حاکم کا بیا به زنا په دې وطن کې نه قرآن حاکم کا بیا به شراب په دې وطن کې نه قرآن حاکم کا ستا بې عزتي به نشي کېدلی ته به د عزت والا یې د اوج و ارتقا والا به دا عظیم مقصد د قرآن دی الله فرمایي والذین ان مکناهم فی الارض دا د حکماو متعلق فرمایي چې موږ قدرت او اقتدار په مخ د ځمکه ورکړو اقاموا الصلاة هغوی احکام د الله برپا کوي هغوی به تا ته لمونځ چې مهم عبادت دی او زکات ایتا وکړي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي دا روح د نظام اسلامي دی نو اوس دغه سړی ما ته څنګه قیام د صلات او ایتاء زکات او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي چې هغه په خپله په لمونځ نه پوهېږي په خبر خو پوهېږي که نه او که ډېره یې لوڅه کړم یو سړی په خپله په لمونځ نه پوهېږي او زمامدار ستا د مملکت هغه به تا ته قرآن نافظ کړي نو عرض مې دا کړو چې قرآن په اعتبار د مقاصدو باندې مهجور دی زمونږ تلاش د دې دپاره دی قرباني د دې دپاره ده کاوش د دې دپاره دی
دا هر څه دې دپاره دي چې د الله دا نظام د حاکم وګرځي په دې جامعه باندې دې ته ضرورت دی نو ټول د دې منلو ته تیار استئ او که ناستئ تیار په ذوق مو لکه چې ونه ویلې ټول لاسونه جیب کوئ موږ د الله دا کتاب په دې جامعه باندې حاکم غواړو او د هر هغه نظام خلاف جهرا کوو عملنې کوو او ښه په ښکاره اظهارا کوو چې هغه خلاف د قرآن وضع شوی نظام هغه موږ غواړو دا مقصد د قرآن دی دې دپاره کار کول پکار دي الله دې هغه خلک کامیاب کړي چې د قرآن د مقاصدو دپاره کار کوي مختصرې خبرې مې وکړې په مقاصد القرآن پورې آخري دوه درې خبرې په ډېر عاجزۍ تواضع انکسار سره د دې ښکلو علماو حضور ته او طلبه کرامو ته عرض مې دا کو دا دین زمونږ دا دین د وحدت دی دا دین د اخوت دی دا موږ ته د صحابه کرامو نه راپاتې د هغې طرز العمل دا و یو صحابي به بل ته ویل اجلس بنا نؤمن ساعة راځه دواړه یو ځای سره کښېنو دا خپل ایمانونه مضبوط کړو ایمانونه تازه کړو راځه کښېنو ولې نفرت کوئ عرض مې دا کو راځئ د نفرتونو لمن د افغانستان نه ټوله کړو د تعصب لمن د افغانستان نه ټوله کړو اخوت وحدت اتفاق ورورولي په منځ کې راولو خصوصا علماء کرام و طلبه کرام والله العظیم اکثریت نصرت او غلبه په دې مذهب کې تنها مذهب حنفي ته حاصله ده او دا کوم کسان چې ګمرک شوي دي او مستخدم د وزارت مستعمره د انګلیس دي کاغه سلفیت دی او وهابیت دی او داعشیان دي او پنپیریان دي چې هر څوک دي نو دوی اوږده زمانه عمر په افغانستان عزیز کې نشته دا به خایب او خاسر وي الله تبارک وتعالی نصرت د دې پاکو خلکو په دې افغانستان کې نصیب کړی دی چې کله چې کله ته حنفي زه حنفي یم چې ته کله محمدي زه محمدي یم چې تا زما ورور صوفي زه صوفي یم تا افغاني یې زه افغاني یم نو ضرورت د نفرت څه شی راځئ دا ډلې او ټپرې ټولې کړئ دا نومونه پردي او بېګانه د دې لمن ور ټوله کړو یو د بل سره تعصب ونه کړو ورونه شو راځئ د وحدت لاسونه سره ورکړو خلاف د خپل من نه بوځو او دا خبره مې ځکه علماو ته خاص کړه دا علما د اصول حدیث وایي د جرح او تعدیل والا وایي کله کله دا جرح د هر چا چې د مدار اعتبار نه وي ولې وایي علت کله کله د جرح دپاره تعصب او حسد وي وایي دا ماده په ملایانو کې ډېره ده خدای دې موږ ملایان د حسد نه خلاص کړي موږ ته مشکل په دې ځای کې دی چې یو د بل عزت نشو برداشتولی یو وړوکی حکایت کوم یو عالم ما ته راغی راته ویل وایي هغه فلانی شیخ صاحب یا مولوي صاحب تا پسې ډېرې بدې ردې وایي او خبرې درپسې کوي او ته خاموش ناست یې نو ما ورته ویل چې وروره خفه نه شي هغه سره ټیم شته او ما سره ټیم نشته نو که ما سره ټیم پیدا شو کېدی شي خو چې ټیم را سره نشته څه خبرې به ورسره وکړم هغه عالم سره یو جلسه کې ملاو شو یو جلسه کې ورسره ملاو شوم وروسته د جلسې نه زه فقیر سړی یم ګاډی نه لرم اوس هم یو شاګرد ګاډي کې راوستو د هغه سره خپل ګاډی و نو ما ته مفتي صاحب تا سره مې طبیعت نه لګي خو راځه ګاډی نه لري که ما سره ګاډي کې ځي نو بوبه دې ځم نو ما ورته زه تا سره ګاډي کې ځم ولې ته زما مشر ورور یې زه کشر یم ګاډي کې ورسره کېناستم نو ما ورته مولانا ما خو تا سره تربورولي م نشته ولایتونه سره جدا دي زه د قندوز یم او ته د مشرقي ولایاتو او مثلا پول او پټې او تجارت معاملات هم نشته نو ولې څه ضرورت دی وایي یاره رښتیا درته یم ماله وایي چې زه په جلسه کې ناست یم مشر ملا م یم او زه ناست یم او ته تبلیغ کې نو د دې برداشت ما سره شته مال چې نه وایي ښه چې تا ته ښه لاس کړئ او زه همداسې ناست یم تماشه دې کوم د دې برداشت ما سره شته مال چې نه نشته خو مولانا لطف وکړي زما مشکل څه شی دی خلکو ته دا یادوي عرض مې دا کو چې راځئ یو بل ومنو د یو بل په احترام باندې قایل شو ای علماء والله العظیم ټول واجب الاحترام استئ
ځکه تاسو سره د الله صفت دی علم در سره دی متخلق په صفت د الله تبارک وتعالی باندې علم در سره دی واجب الاحترام استی دا خبرې پرېږده چې ته د کومې مدرسې زه د کومې مدرسې دا ټاپې پرېږده چې اوس هم تلمیذ د علمای دیوبند یم او ته راځې په ما ټاپه د بریلیت لګې نو ګیله مې درنه کوي ګیله مې درنه کېږي زه به کلن وایم په افغانستان کې بریلویت نشته من عامة د مشایخو کبارو د علمای دیوبند شاګردان یو او په دې افتخار کو ما کې دومره ذوق دی هندوستان ته مې لویه خرچه کړې او دیوبند دپاره تللی یم او تفصیلي مطالعه مې د درومي دیوبند کړې او زه ټولو تحریراتو د علمای دیوبند ته کلک معتقد یم اما دومره خبره ده یو خبر به زه وکړم چې اصلي دیوبندي منم خو نقلي دیوبندي اصلي دیوبندي منم خو نقلي دیوبندي نه منم ځکه ماته معتقدات د علمای دیوبند پراته دي المهند على المفند زما استاد وړاندې پروت دی فیصله کن کتاب دی هغوی عزت د رسول الله علیه السلام مني هغوی میلاد مني هغوی ذکر جهري مني هغوی تصوف مني هغوی وجد حال مني خو چې دوی نه مني نو بیا پته ولګېده چې په دالو کې یو نیم تور پیدا کېږي ګیله درنه کومه ما باندې د بریلیت ټاپه ولې دا معتقد د حاضر او ناظر یم بلکې دا مسله شرک ګڼم نه معتقد د علم کلي د غیوبات رسول الله علیه السلام ته یم نه هغه مختار کل په دې معنا اختیار د کائنات انبیاو ته نه ثابتوم او داسې نور مزخرفات چې د بریلیانو په معتقداتو کې دي نو بیا ما ته ولې نسبت د بریلیت بیا ولې هغه مولانا هغه بل مولانا هغه صاحب د مدرسې هغه مرید د پیر صاحب متهم په دې باندې ګرځي راځي د دې نسبتونو نه تېر شو او که نه یې لږ وړاندې به ورشو تاسې وګورئ خیر دی که ما د ځان سره فضلي لیکو ابل حنفي لیکو ابل محمدي لیکو ابل حقاني لیکو ابل مثلا بل لقب ځان سره لیکو دا پې مه لازموه چې حتما دیوبندي ځان سره ولیکه ولې زموږ د اکابرو د دیوبند دا طرز العمل نو مولانا اشرف علي تانوي حکیم الامتو 1400 کتابونه لیکلي دي اما دیوبندي د ځان سره نه لیکل هغه تهانوي و مکتبه ناطق شارح د بخاري مولانا کشمیري و خو دیوبندي ځان سره نه لیکل دارنګې حضرت قاسم العلوم والخیرات نانوتلي و دیوبندي د ځان سره نه لیکل او زه به یو واقعه ذکر کړم ما په خپله اورېدلې مولانا محمد رفیع عثماني دا د مولانا محمد شفیع عثماني زوی دی د مولانا تقي حفظه الله ورور دی او دوی په خپله د دې محوطي د دیوبند دي یعنې په خپله د دیوبند ځمکې دي یا مهاجر شوي دي پاکستان ته په کراچۍ کې ژوند کوي د یو کتاب لیکلی او ډېر قصه کوله ما کتاب ولیکم او په دې کتاب مې د پاسه خپل نوم لیکلی او لیکلی مې دي چې محمد رفیع الدیوبندي وایي پلار ته مې ووړه د تقریض دپاره وایي ما ته مولانا شفیع صاحب ویلي چې زویه د دې دیوبندي لیکلو نه بوی د تعصب ما ته راځي دا دیوبندي کې وړاندې وایي ما ورته ویلي چې پلاره موږ د دیوبند علاقې نه یو زما تولد دیوبند کې نه دی شوی موږ د هغوی تلامذه نه یو ته په خپله د دیوبند د علماو د جملې اکابرو نه نه یې وایي دا ټولې خبرې منمه خو نن خلکو دیوبند ذریعه د اختلاف ګرځولې نو دې اختلافاتو ته اجازه مه ورکوئ هر څوک چې په معیار د اهل سنت والجماعت برابرو دا زموږ مسلمان ورور دی زموږ حنفي ورور دی غېږه ورته خلاصه کوئ ځان ته یې رانږدې کوئ محبت ورسره وکړئ الفتونه پیدا کړئ نفرتونه ختم کړئ راځئ د افغانستان نه داسې دارالعلوم جوړ کړئ لکه دیوبند بلکې د هغې نه بله علومو ته خدمات وکړئ ورځي افتخارات ځان ته مه خپلوئ خپل افتخارات ایجاد کړئ دا مې وروستۍ خبره وه لله فی الله مې وکړه اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است اله العالمین دی مولانا سید حسن ته مزید ترقیات ورکړي الله دې دا مدینة العلوم واقعا مدینة العلوم وګرځي الله دې ستاسو ټولو راغلو جوړۍ د خیر نه ډکې کړي السلام علیکم ورحمة